السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمر خان او زما سره زمونږ مشر ارشد علي راغلی یو د ډوډا بابا غرونو ته، چونکې دلته یو پارک هم دی، تاسو ته به ښکاري هم دلته پارک هم دی، خو موږ غرونو ته راوختو هایکینګ کوو او سرجي به که څه ویل غواړي سرجي څه ویل غواړئ؟ نو بس دا یو ان ایکسپلور سپاټ دی جی او د دې علاقې دغه دا دی چې د ګندارا سیویلایزیشن چې کوم آثار دي نو هغه تاسو دلته موندلی شئ. بالکل دا ټکسلا نه شروع شي، بیا تخبۍ او دغه شان صوابۍ او دغه شان دا بیلټ بیا تللی دی د دې ځای نه سټارټ شوی دی او بیا د دې ډوډا بابا د دې علاقې نه سټارټ شوی دی. لکه تخبۍ خو پکې بیا بېله دغه هم د دې انکلوډ ده، خو دا رینج چې کوم سټارټ شوی بیا داسې پلی ته او د هغې ځای پورې سواته پورې بیا تللی دی، خو د پلی او د دا ریجن پکې بیا بالکل دغه دا بالکل سټارټینګ پوینټ دی. او تاسو لیدی شئ نه دا آثار دي د هغه وختونو چې کوم دغه دي دا ګټې وغیره پرتې دي، نو دا د هغه وختو هسټاریکل ځای دی. او په بیک باندې تاسو وګورئ ډېر لش ایریا ده، بالکل ډېر زیاته ښایسته ایریا ده. نو سر هایکینګ شروع کوو؟ او شروع کوو. دا هایکینګ ډېر آسان دی، بالکل ډېر آسان، ځکه چې تاسو کتلی هم شئ مونږ بالکل ایزیلی روان یو، ډېر په ایزي باندې تاسو به راختلی شئ. تاسو په قلار دغه تلی شئ او خاص کر دا شوګر د مریضانو دپاره چې دی دا ډېر زیات سپاټ دی چې هغوی راشي دغه وکړي. زه په مخکې زموږ سره اوسئ. تاسو دې ګټو ته کتلی شئ. د دې نه دا معلومیږي چې دلته هم انسانان چې دي هغه د انسانانو آبادي چې ده هغه تیره شوې ده، په دې ځای زوال راغلی دی. نو دې نه دا اندازه ده چې دلته هم انسانان اوسېدله. جی د ګندارا سیویلایزیشن ایسه وه. ګندارا مطلب دی خوشبو کې سرزمین. ها دلته چې به کوم منکس بالکل تعلیم به ورکوو، جی هغوی چې به کوم کله راتلله جی هغوی ته به مختلف قسم چې دی دا کم چې ښه خوشبو والا پلانټس هغه به ورته لګوله. بل سر ما دا اورېدلی دي چې دا دوی به چې کومه دغه تعلیم ورکوو یا د دوی چې کوم هغه مشرانو د دین چې کوم پیروکارو نو هغو به وي چې داسې ځای به دغه خوښو چې هلته څه ډسټربنس نه وي. بالکل په دې علاقې کې تاسو د غرونو وګورئ، جی دا پلانټس خو پکې اوس او ګورمنټ که تاسو په بیک باندې وګورئ د ایکلیپټس یا ورته په پښتو کې موږ لایچي وایو، په اردو کې ورته سفیده وایو، دا ولېږل. د هغې نه مخکې په دې دغه باندې دومره ښه پلانټس نه وو. جی د هغوی به کوشش دا و چې ایون د ځناورو د اواز نه د مرغو د اواز بالکل جی دا موږ اورېدلو چې د مرغو د اواز به هم هغو نه خوښو چې زموږ په دې چې کوم مراقبه یا د هغو چې کوم خلل را نه شي، څه ډسټربنس په هغې کې را نه شي. دا ته کنسیډر کولی چې د دنیا هر څه چې دی هغه د مصیبت نه ډک دی. جی تاسو کتلی شئ بالکل د ایریا ته تاسو وګورئ، تاسو ته به بالکل معلومیږي چې انسان په دې کې دخل شوی دی. بالکل خو چونکې بیا سوال راغلی دی جی حاضرینو چې دی هغه کېږي موږ هایکینګ کوو، ډېر خوندناک او ډېره زیاته مزه کوي. ډېره مزه کوي. زموږ د معدې چې کوم هغه ایسیډیټي ده جی زه فیل کوم چې هغه زما جبې له راغله. جی بالکل هایکینګ سر د انسان د وجود دپاره زه یم چې ډېر زیات ضروري دی، انتهایي ضروري دی. انسانان چې دي هغه مصروفه شوي دي، خو زموږ د خیبر پښتونخوا د ټول پاکستان او خصوصا زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دي جی هغوی دپاره ډېر پوټینشل موجود دی. ډېر په اسانه طریقې سره موږ تقریبا 2 لیټر پټرول واچوله د 300 او په 300 روپیز باندې. تاسو وګورئ موږ دومره ښکلي سپاټ ته ورسېدو، جی بس په پلان لاړ شو پارک مې راغلی. جی او د دې ځای نه چې دی تاسو د پارک نظاره هم کولی شئ. مخامخ چې تاسو ښکاري دا پارک دی، دې ځای نه تاسو ویو وګورئ چې څومره مزیداره ویو ده. او کتلی به هم شئ تاسو د دې بوټو دې پاڼو ته چې ډېره مزیداره سیلۍ چلیږي. مردانه پورې ایریا تاسو کتلی شئ. تاسو وګورئ زموږ ډسټرکټ مردان هغه بالکل په هغه ځای باندې ډسټرکټ مردان چې دی پروت دی. شیرګل د دارالعلوم
هغه مناره مونږ ته ښکاري. تاسو دلته کتلی شئ دا د هغې ومو دی د هغې ایرا تاسو دا اثار لیدلی شئ دلته د دیوال ته وګورئ غټ دیوال تللی دی میبي چې د پروټیکشن دپاره وي ډونټ نو اباؤټ دس میسټري خو بس د الله قدرت دی قیامته پورې به دنیا آبادیږي او جوړیږي به شان دا سلسله به روان وي انسانان به ختمیږي پیدا کېږي به موږ روان یو او داسې فیل کوم نه امید جی چې لکه مونږ سټون ایج ته واپس لاړو بالکل دا وګورئ دا چې کوم دلته کوم انیملز دي موږ د سرسرک وایو د خطرناک ځناور دی دا لاړو خپل هول ته ونوتو موږ په مخ کې ځو او روان یو دغه د ملکنډ ایریا ده جی سخاکوټ دا سخاکوټ دی هغه بیا د درګۍ غرونه دي د هغې نه هغې طرف ته چې کوم غرونه دي نو هغه د دغه دي دا ملاکنډ دي هغه مخامخ چې د منظري بابا غرونه دي باجوړ وغیره دا ایریا دا ټوله او دې طرف ته چې دی هغه بیا مونږ ته تاسو مردان داسې ویلی شي چې مردان ایریا او بیا بونیر سره جسم متصل چې کوم دغه دي مونږ یو پلین ایریا ته راغلو دلته تاسو کتلی شئ او که تاسو دا وګورئ نو بالکل به فیل کوئ چې دې ځای کې هیومن انټرفیرنس شوی هیومن پاپولیشن چې دلته موجود و تاسو وګورئ بالکل جی بالکل او شوی خو عذاب او کارس او ډسټرکشن بالکل د سوج دا دلته دغه شوی ارث کې تاسو کتلی شئ دا دې باندې دغه شوی دی ان شاء الله کوشش مو دی چې ټاپ ته ورسو او تاسو ته بیا د هغه ځای نه نظارې وښیو چې د هغې به څومره مزه وي نو موږ سره اوسئ امید زه لږه منډه حاجي بره روان یو تاسو ته به دا نظارې ښیو د انشاءالله د ټاپ نه او یو سیز که چېرې تاسو دلته راځئ نو ځان سره اوبه خامخا راوړئ دلته اوبه بیخي نشته نو ځان سره اوبه خامخا راوړئ چې تاسو هایکینګ کله وکئ نو بالکل هر ځای چې وي چې هایکینګ په دغه باندې ځئ په پلین ځئ نو ځان سره اوبه خامخا اخلئ ځکه چې اوس موږ ته فیل کېږي چې موږ یو مسټیک وکړو چې اوبه م ځان سره راوانغېستې بهرحال ګورو روان یو او دلته به لږ شانته دمه شو د هغې نه پس به چې دی تاسو ته نظارې ښایو سر جی وایي اوس مو څه خیال دی دې باره کې بس چې زه خو بوډا یم ته خو ځوان او بله خبر دا دی چې مونږ ټاپ ته ونرسېدو ځکه چې زمونږ دا کوم ټور و دا انسکیجول و بس بالکل مونږ راووتو انشاءالله مونږ به یو ویلاګ جوړو بلکې یو ډاکومنټري به جوړو چې مونږ به د ملکنډ ډسټرکټ چې کوم حدود دي د هغې نه به مونږ راروانېږو انشاءالله تاسو ته به مختلف سپاټس په هغې ښکارو مونږ راورسېدو دې ځای ته او ټاپ چې دی هغه ځای دی او په دې باندې پخوانۍ زمانې هغه اثار دا ځای که تاسو وینئ دا هم دا بس بالکل یو فرش جوړ شوی دی او دا شوی صحیح خبره هغه کومه چې علاقه د هغه هم دغه دی مونږ ولې ټاپ ته خیږو او مختلف سپاټس به مونږ تاسو ته کوو خو چونکې وخت کم دی مونږ انسکیجول یو او مازدیګری دی بالکل او ټاپ دغه تاسو ته بره ښکاري دا د دې چې دی د دې غرونو چې دی ټاپ دی بالکل انشاءالله خو په نن ورځ باندې نه انشاءالله په بل ویلاګ کې به چې تاسو ته د هغه ځای نه چې دی تاسو ته نظارې ښایو انشاءالله ډېر زر به تاسو ته دغه ویلاګ میلاویږي دا یو انټرو مونږ تاسو ته انټرو وکړله بالکل او ډیټیل چې کوم دغه مونږ به تاسو ته کوو انشاءالله تعالی مونږ به راځو انشاءالله او اوس مونږ واپسې کوو او ډېره مننه شکریه دا تاسو د دې ځای نه کتلی شئ دا ویو تاسو ته زه ښیم ویو ته وګورئ ډېر زیاته زبردسته ویو ده نو دې ځای ته هم راشئ چکر راولګوئ او انجوای وکئ او که زه تاسو ته ووایم د هایکینګ دپاره یو بهترین سپاټ دی د تاسو دلته ډېر په اسانۍ سره هایکینګ چې دی هغه کولی شئ نو د هایکینګ چې کوم شوقیان ملګري وي نو د هغوی لپاره دا ځای چې دی ډېر بهترین دی نو راشئ او د ژوند نه مزې واخلئ او خپل لایف چې دی هغه انجوای کوئ ډېره مننه کومه د وخت د راکولو د لوی الله فامان